وزاری کی دین اسلام نا غیرتی بخامخاوی تپوس تاسو وکړه دیوبندي بخامخاوي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. وګو عزتمند اوریدونکو، د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا زموږ 8 نمبر کلیپ دی. مخکینو کلیپونو کې شپږ شبهات هغه د بریلیانو هغه ذکر شوي او د هغې جوابات تفصیلا هغه ذکر شوي. 1 نمبر شبهه او دلیل هغه دی پیش کوي، وایي کفارو هم د نبی علیه السلام په پیدایش باندې خوشحالي منا وکړه، نو هغوی ته هم څه نه څه فایده هغه میلاو شوه. لکه ابولهب چې کله مړ شو نو چا په بد حالت کې ولیدو، نو تپوس یې ترې وکړو چې څه حال دی، نو هغه ورته ووایي چې بد حال دی، لیکن د کلمې والا ګوته د هغې نه ماته اوبه میلاویږي، ځکه چې ما د نبی علیه السلام په پیدایش باندې سویبه وینځه ازاده کړې وه. جاء الحق کې دغه حدیث هغه دی را نقل کوي او حواله د بخاري هغه ورکوي. د دې حدیث اولنی جواب دا دی چې د یو معتبر شارح حواله دی هغه پیش کړي، د بخاري شریف ډېرې شرحې دي، د یو شرح دی هغه پیش کړي معتبر، چې واقعي هغه د دې نه هغه جشن عید میلاد النبي هغه مراد اخیستلی نن سبا چې دي کم کوي. دویم جواب دا دی دعوه او دلیل کې مطابقت نشته. دعوه خدا ده چې د نن سبانۍ چې کوم مروج جشن عید میلاد النبي مناویږي دې ته دی مستحب وي یا فرض واجب وي، او دلیل دا دی چې د نبی علیه السلام په پیدایش باندې یو کافر هغه د نبی علیه السلام په پیدایش په خوشحالۍ باندې هغه وینځه ازاده کړې وه، نو د وینځې د ازادېدو د جشن عید میلاد النبي سره هېڅ تعلق هغه نشته دی. دریم هغه جواب دا دی چې دا روایت هغه سندن هغه صحیح نه دی. ځکه اوله خبره خدا ده چې دا روایت هغه د بخاري شریف اصل حدیث نه دی، دا امام بخاري په تعلیقاتو کې هغه ذکر کړی دی، او په تعلیقاتو کې ذکر کړی دی، او په هغې کې هم دا روایت هغه د عروه قول دی، او عروه چې دی نو مخکې بیا نه دی ذکر کړی چې عروه دا روایت هغه د چا نه هغه نقل کوي. او بله خبره دا ده نو دا مرسل د عروه شو. او بل جواب دا دی چې دا د بخاري شریف کې دا لاندې چې دی نه هغه په شرحه کې هغه لیکي چې دا خبره هغه د خوب ده فتح الباري کې، او خوب چې دی نه هغه زموږ دپاره حجت نه دی. بل جواب لیکي وقال القاضي عیاس انعقد الاجماع على ان الكفار لا تنفعهم اعمالهم. کفارو ته د دې اعمال هغه پیدا نه ورکوي، په دې خبره باندې اجماع هغه را نقل کړې ده عمدة القاری کې علامه عینی رحمه الله. ولا یصابون علیها بنعیم ولا تخفیف عذاب، نه دې ته چې دی نه هغه څه ثواب میلاویږي، نه ورته څه نعمتونه میلاویږي، نه د دې په عذاب کې هغه څه کمی راځي، په دې خبره باندې هغه اجماع چې دی نه هغه قایم ده. او بل عمدة القاری کې بل جواب هغه د دې نه کوي وقال الکرمانی لا ينفع الكافر العمل الصالح، کافر ته یو نیک عمل هغه پیدا نه ورکوي، او هر چې دا خبره را نقل کېږي اذ الرؤیا لیست بدلیل، نو خوب چې دی نه هغه زموږ دپاره هغه دلیل هغه نه ګرځېږي. او بیا ذکر کوي مخکې ومذهب المحققین ان الکافر، د محققینو مذهب دا دی چې یو کافر چې دی لا یخفف عنه العذاب، د هغه نه عذاب هغه نشي سپکولی نشي کمولی بسبب حسناته فی الدنیا، د چې په دنیا کې کوم ښه کارونه کړي د هغه د وجې نه د ده نه عذاب هغه نه کمیږي، بل یوسع علیه بها فی دنیاه، ده ته د دې بدله په دنیا کې چې دی نه هغه میلاویږي. نو څنګه چې دی نه هغه د یو کافر هغه قول اوله خبره خو دا ده چې دا د خوب واقعه ده، او خوب چې دی نه هغه زموږ دپاره حجت نشته نه دی. بله خبره چې دا عروه چې دی نه هغه حدیث نقل کړی دی، خو دی نه دی نقل کړي چې دا ما د چا را نقل کړی دی، نو مخکې چې دی نه هغه کس هغه د نه دی ذکر کړی. او بله خبره دا ده چې دا اجماعي د قرآن مجید د نصوص نه هغه بیا خلاف راځي، ځکه د قرآن مجید په نصوص کې هغه دا ذکر کېږي لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، دغه خلکو ته کافرانو ته جهنمیانو ته به نه یخوالی هغه نصیب شي ولا شرابا، نه به ورته څښاک چې دی نه هغه نصیب شي. نو څنګه دی چې دی نه هغه دلته کې ذکر کوي. او د دې نه علاوه خصوصا ابولهب
د هغه ګستاخ دی چې د ده په باره کې هغه مستقل یو صورت رانقل شوی دی، صورت هغه نازل شوی دی، تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. نو بریلیانو ته نه یو آیت میلاو شو نه یو حدیث میلاو شو سوا د دې نه چې بس د یو کافر هغه تابعدارۍ کې د یو خپل جشن عید میلادالنبي بنیاد چې دی نه هغه ږدي، او په تایید په دلیل کې چې دی نه هغه د یو کافر چې دی نه هغه حواله پیش کړي چې یو کافر هغه دا چل کړی او لهذا موږ هغه هم کوو. نو د کافر چې دی نه هغه تابعداري کوي، بل د خوبونو پسې چې دی نه هغه د ورپسې دي دلیل چې دی نه هغه موږ له پکار دی. بل دلیل هغه دی پیش کوي شبهه اتم نمبر، وایي په حرمین شریفینو کې هم د جشن عید میلادالنبي ډېر په اهتمام سره هغه کېدلو به. جاء الحق کې 234 نمبر صفحه کې هغه ذکر کوي. نو جواب دا دی چې دا حرمین شریفین دا د نبی علیه السلام په دور کې هم، د صحابه او خلفای راشدینو په دور کې هم، د تابعینو د تبع تابعینو په دور کې هم، د ائمه مجتهدینو په دور کې هم، د 600 هجري پورې دغه حرمین شریفین وو. په هغې کې چې دی نه هغه چا د 600 هجري پورې نه کړی، وروسته د 600 هجري نه چې دی نه هغه کوکري بادشاه راغی او هغه چې دی نه هغه دا شروع کړل. نو لهذا د کوکري نه وروسته دا چې دی نه هغه څه شو، د کوکري نه وروسته چې دی نه هغه دا شروع شول او اوس چې دی نه هغه دې موږ ته هغه پیش کوي چې په حرمینو شریفینو کې هغه کېږي. نو مخکې هم د حرمین شریفینو مخکې به کې چا ولې نه کوو. او بله خبره بل جواب دا دی چې ادله شرعیه دا څلور دي، قرآن، حدیث، اجماع او اجتهاد د مجتهد. نو په هغې کې خدا په یو کې هغه هم نه دی داخل. او دریم خبره دا ده تاسو چې دی نه هغه مروجه جشن عید میلادالنبي هغې ته مستحب وایي، د مستحب حکم لګوئ. او مستحب مخکې هغه هم ذکر شو، الندب حکم شرعي لابد له من دلیل. ندب مستحب والی دا یو دلیل شرعي دی، دا چې دن هغه حکم شرعي دی، د دې لپاره د یو دلیل چې دن هغه کېدل رد المختار کې چې دن هغه ذکر کوي، یو دلیل هغه ضروري دی. او دلیل زموږ دپاره حرمین شریفین چې دن هغه نشي جوړېدلی، قرآن حدیث نه دی هغه دلیل پیش کړي. دغه رنګې لسم نمبر شبهه چې دی نه هغه دی پیش کوي. وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنة، چا چې په اسلام کې یو ښه طریقه هغه ایجاد کړه، فعمل بها بعده، نو په هغې باندې وروسته عمل کېدلی شو، کتب له مثل اجر، نو د ده لپاره به لیکلی شي په مثل د اجر، من د هغه چا عمل بها چې هغه پې عمل کوي، لا ينقص من اجورهم شیء، د دې را اجرونه به څه څیز هغه نه کمیږي. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 341. نو اولنی جواب دا دی چې د یو معتبر شارح حواله دي پیش کړي چې هغه ته جشن عید میلادالنبي مراد اخیستلی. دویم جواب دا دی دعوه او دلیل کې هغه مطابقت نشته دی. دعوه چې دی نه هغه د جشن عید میلادالنبي را، او دلیل کې چې دی نه هغه من سن فی الاسلام سنة حسنة چې دی نه هغه پیش کېږي. دلته د حسنة قید چې دی نه هغه لګېدلی دی، او حسنة دا ښه کار ته ویلی شي، او د دې د جشن چې دی نه هغه دا خو یو ناکاره کار دی، ځکه یو حسنة یو ښه کار چې د هغې دپاره به قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کې چې دی نه هغه یو دلیل هغه موجود وي، او د دې لپاره خو هېڅ دلیل چې دی نه هغه نشته دی، لهذا د دې کار خو د سره حسن دی. نو څنګه چې دی نه هغه دي من سن فی الاسلام سنة حسنة دلیل هغه پیش کوي. او بله خبره دا ده د مختلفو احادیثو ثابت دي چې د امتي کار هغه په سنت باندې چلیدل دي، د سنت ایجاد کول، د سنت بنیاد یې ښودل دا د امتي کار نه دی. د خلفای راشدینو هغه معامله جدا ده، خو د امتي کار په سنت باندې تګ دی، عمل کول دي. د امتي کار چې دی نه هغه سنت ایجاد کول نه دي، ځکه په دې روایت کې چې دی نه هغه دغه حدیث دی د په نور الفاظو سره په مسلم شریف کې هغه ذکر شوي دي، من سن فی الاسلام، په ځای باندې څه ذکر شي، ایما داع دعا الى هدن، چا کم یو داعی چې هدایت طرف ته، سنت طرف ته هغه دعوت ورکي چاته. او بل ذکر راځي من احیا، ابن ماجه کې من احیا سنتا من سنتی، چا چې زما د سنت نه یو سنت ژوندی کو، نبی علیه السلام فرمایي. نو د حدیث دا مطلب نشو چې من سن فی الاسلام سنة حسنة، چا چې په اسلام کې د یو سنت هغه بنیاد کې، خدا مطلب نشو. د دې حدیث مطلب دا شو چې چا اسلام کې یو سنت طرف ته خلق را وبلل، دلته د سنت بنیاد یې ښودل مراد نه دی، د سنت طرف ته هغه دعوت چې دی نه هغه مراد دی. نو د بدغذي کې هغه دجل هغه ورکوي. دغه رنګې بله شبهه هغه دې پیش کوي 11 نمبر،
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. کم کار چې هغه مسلمانان ښه وګڼي نو هغه د الله په نسبت باندې هغه هم حق وي. جاء الحق دغه حواله هغه پیش کړي. نو بیا استدلال پیش کړي و د دې نه معلومه شوه چې دا جشن عید میلاد النبي دا خو مسلمانان دې ته ښه وایي، لهذا دا چې دی نه هغه د الله په نسبت باندې هغه هم ښه کار دی. نو اولنی جواب دا دی معتبر شارح هغه حواله دې پیش کړي چې هغه د دې حدیث نه جشن عید میلاد النبي مراد اخیستلی. دویم جواب دا دی چې صحابه کرامو نبی علیه السلام په خپله به دې حدیث باندې عمل ولې نه کوه، هغه د جشن عید میلاد النبي نه دی کړی. دریم جواب دا دی دعوه او دلیل کې مطابقت نشته. دعوه د مروجه جشن عید میلاد النبي را او حدیث کې چې دی نه هغه دلیل پیش کوي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، دواړو کې چې دی نه هغه مطابقت نشته دی. دغه رنګې څلورم نمبر جواب دا دی ما رآه المسلمون، المسلمون دی په دې المسلمون کې د الف لام دا به خالي نه وي د دریو حالتونه، یا به د الف لام هغه د جنس دپاره وي، که بالفرض د الف لام هغه د جنس دپاره وي نو په دې کې خو بیا ټولې فرقې چې دی نه هغه داخلې شوې چې هغه 73 فرقې دي او په هغې نه هغه ناجي فرقه چې دی نه هغه خارجې نه شوه بلکې هغه او دا 72 چې کوم هغه ګمراه فرقې دي ټولې پکې هغه داخلې شولې او بیا چې دی نه هغه د دې حدیث سره به څه کوي ما انا علیه و اصحابي نبي علیه السلام فرمایي زه چې په کوم طریقه یم زما صحابه چې په کوم طریقه باندې دي هغه ډله چې دی نه هغه کامیاب ده، نو ټولې چې دی نه هغه جهنمیان دی او دلته خو په المسلمون کې بیا ټول چې دی نه هغه داخل شو. او که بالفرض المسلمون دا الف لام دا چې دی نه هغه استغراقي شي نو بیا خو د دې نه مراد چې دی نه هغه استغراق ټوټل امت دی او امت چې دی نه هغه د ټول لاجمع شي نو هغې ته اجماع ویلی شي. نو دلته کې بیا اجماع ما رآه المسلمون حسنا که اجماع د جشن عید میلاد النبي باندې وی نو دا خو د 600 هجري نه په دې خوا باندې هغه د دې بنیاد یې ښودلی شوی دی. نو بیا د 600 هجري نه مخکې چې دی نه هغه کم اصل دور و خیر القرون هغه دور کې چې دی نه هغه دا نه دی شوی نو څنګه په دې باندې هغه اجماع چې دی نه هغه د مسلمانانو راله. نو لهذا الف لام چې دی نه هغه استغراقي هغه هم نه دی. بل فاتح شو الف لام عهد خارجي، که دا عهد خارجي شي نو معهود به دې سره چې دی نه هغه یو خاص ډله شي او هغه خاص ډله چې دی نه هغه د صحابو ډله وي. نو مطلب دا شو چې کم کار صحابه هغه ښه وګڼي نو هغه به د الله په نسبت باندې هغه ښه وي. او دا خبره چې دی نه هغه واضحه ده چې د صحابو په دور کې خو دا مروجه جشن عید میلاد النبي دا د سره و نو د دې هغه بنیاد نو دا خو د 600 هجري نه بعد شروع شوی، دوی په خپلو کتابونو کې هغه اقرار کوي. نو لهذا چې دوی د دې په خپل اقرار کوي د 600 هجري د صحابو په دور کې و نو څنګه هغه صحابو دی چې دی نه هغه ښه وګڼه او دوی په دلیل کې هغه پیش کوي. او بل جواب دا دی دا روایت چې دی هغه صاحب د مستدرک په جلد نمبر 3 صفحه نمبر 94 کې چې دی هغه دا روایت داسې ذکر کوي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء وقد رأى الصحابة جميعا. او په تحقیق سره صحابه هغه ګڼلی لیدلی او جميعا ټول ان یستخلفوا ابا بکر د صحابه د ټول په دې باندې هغه راجمع شوي وو چې ابوبکر دی نو هغه خلیفه جوړ کړي. نو د دې نه معلومه شو چې المسلمون نه مراد چې دی نه هغه صحابه دي، ځکه وروسته بیا تصریح کوي که نو صحابه چې دی نه هغه په دې باندې راجمع شوي وو چې ابوبکر دی نو څه کړي هغه خلیفه جوړ کړي. دا حدیث پوره هغه مستدرک کې هغه راجمع شوی دی پوره چې دی هغه لیکلی شوی دی. نو معلومه شو چې د دې نه صحابه مراد دي. نو چې هر کله ما رآه المسلمون نه صحابه مراد شو، د صحابو په دور کې خو چې دی نه هغه جشن عید میلاد النبي نه ورنه کوي نو دوی چې دی نه هغه دې پیش کړي نران دي چې پیش دي کړي نو چې نو بیا څنګه چې دی نه هغه دي دا حدیث په خپل دلیل کې هغه پیش کوي. نو دغه دلایل دغه شبهات هغه د دې ذکر شو. یو شبهات به ان شاء الله پاتې دي هغه به پر روان هغه کلیپ کې ذکر. اوس هم دې ته زه وایم که بالفرض تاسو کې داسې څوک وي چې هغه واقعي یو دلیل لري او واقعي هغه دومره جرأت لرلی شي چې په میدان کې هغه پیش کېدلی شي پیش دي شي او ان شاء الله د علمای دیوبند دغه بچي هغوی ته به د ورځې د اسمان ستوري چې دی نه هغه وښیي کوي ورته ونه ښول په هغه ځای باندې چې دی نه هغه خپل شکست لیږمه او د دې سره چې دی نه هغه دغه جشن عید میلاد النبي هغه شروع کوم. که بالفرض دی یو صحیح دلیل هغه پیش نه کو قرآن حدیث اجماع قیاس هغې نه پیش نه کو نو بیا دې چې دی نه هغه د دغې بدعاتو نه هغه توبه وباسي او عوامو له دې هغه دوکه نه ورکوي خپل آخرت دې هغه نه بربادوي. واخر دعوانا الحمدلله.